بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري وسلم. نو مخکې سبق کې د الله تعالی صفات هغه شروع شو چې موږ د الله تعالی په صفاتو کې وی چې القدیم یو موږ ویلو قدیم دا قدیم په باره کې بیا موږ دا خبره کړو چې مخکې د الله تعالی تعریف کو چې ذات واجب الوجود نه را واجب الوجود کې دا قدیم دا معنا التزامن د دې ثابت وا خدای دا قدیم صفت ذکر کو نو په دې سره صراحتا د الله تعالی لپاره صفت قدیم ثابت کو بیا د واجب او د قدیم په باره کې څه نسبت ته په دې کې درې قولونه چې یو قول وګړي چې دا د په منځ کې تساوی ده خدا خبره غلطه ده ترادف ته پکې ځکه چې د مترادفین او هغه تعریفونه یو دي تعریفونه جدا جدا دي دویم قول بګر جمهور علما کرامو ده چې د قدیم او د واجب په منځ کې عموم خصوص نسبت ده چې دا واجب دا خاص ده چې دا صرف او صرف ذات الله تعالی کې دی شي او قدیم چې نه دا عام ده چې دا الله تعالی ذات هم قدیم کې دی شي الله تعالی صفات هم قدیم کې دی شي نه تعدد د وجب تعدد د قدماو بغیر دي نه تعدد د قدماو والا محل چې کله ذاتونه ډیر وي لکه ذات یو د صفات ډیر دي نو بلې سره سره نشته دریم قول بګر امام حمید الدین زریری او د تابعین له دوه چې د دوانو په منځ کې نسبت ته تساوی ده ځکه کوم چې قدیم ده او واجب خامخاوي او واجب لذاتی وي ځکه کا قدیم واجب لذاتی نشي نو جایز لذاتی بشي او جایز لذاتی دا ممکن ته ویلېږي چې د دې لپاره وسوک موجود چا ودا ممکن کوي او ممکن قدیم نشي کېدای ممکن به خامخا حادث وي بیا په دې قول باندې اعتراض ودا کړو چې لکه د کله وی چې دا واجب لذاتی وي نو واجب لذاتی لپاره خو بقا ضروری ده او عدم محال وي او بقا هم یو معنا ده او صفات هم هغه معنا ده او دلته قیام د معنا په معنا سره راځي او یا قیام د عرض په عرض سره راځي دور د معنا وي او دغه ورته چلین فلسفه ورته عرض وي نو وای قیام المعنا بالمعنا یا قیام العرض بالعرض دا علم محل شکل جدا جدا سونه قائم او مقام به جدا جدا سونه او دلته کې دوانه یو شی دی یعنی دغه صفات دي او په دې کې استمرار راغلی دی دغه پکې بقا ده نو دا یو شی دی بیا وایي چې بعض کسانو بغیر ویلي دي چې دا کلام ډیر زیات انتهایی مشکل دی ځکه کته د متکلمینو دا قول عقل لري فلسفه دغه امام حمید الدین زریری الله نو بیا پکې دا قدیم به پکې جایز راځي دا پکې ممکن نه دي او ممکن اغستلم صحیح نه او کته پکې دا جمهور دا قول عقل نه بری کی تعدد د وجبا راځي او تعدد د وجبا چې نه دا منافی د توحید ده نو تعدد د وجبا دا منافی د توحید حاله چې کله ذاتونه ډیر لکه موږ تاسو ته بار دا وایو چې ذات یو ده خو صفات ډیر دی او چې ذات یو صفات ډیر انداسه بدی نشته پدې کې بیا پکې بعضی دا جواب ورکړل دي چې د الله تعالی ذات قدیم دی او د الله تعالی صفات چې دا حادث دي خدا قدیم د الله تعالی صفات چې تا قدیم ویل نه ناغوی د قدیم نه مراد قدیم ذاتی دی دا قدیم زمانی دی او چا چې ورته حادث ویل دي ناغوی د حادث نه مراد حادث زمانی دی دا چې د قدیم دوه قسمونه دي قدیم به زمان او قدیم ذاتی او قدیم زمانی او د حادث هم دوه قسمونه دي حادث ذاتی او حادث زمانی نو دا خبره چې دا فلسفه باندې باندې تقسیم دي زمونږ باندې باندې تقسیم نشته مونږ خو چې کم څه مسبوق بل ادم وي نو دا حادث وای چې کم مسبوق بل ادم نه نه اور د قدیم وي واښو به باندې دا پکې نشته وذا الله تعالی لپاره نور صفات ثابتې الحي القادر العليم السميع البصير الشائع چې الله تعالی حي ژوندې ذات ده ژوندې همیشه نه همیشه وي قادر قدرت والا ذات ده العلیم ډیر زیات په ذات ده السميع اوریدونکو ذات ده نو خلقو اوریدونکو خدای الله تعالی لپاره صفت سمع ده ثابت ده کسو خبرې کوي او کنه اوري والله تعالی اوري کسو لس کسان خبرې کوي کزر کسان خبرې کوي دنیا په هر وخت هر څو خبرې کوي الله تعالی اوري دیو جنا الله تعالی لپاره که سامع ټکه عمر شي اسم فاعل نه مراد سميع وي کله بنده لپاره سميع استعمال شي نه مراد سامع وي دغه شاده بصیر غلانو خلقم لیدونکي خو الله تعالی مخه ته او شاته خې طرف ته غس طرف ته دیوال نه خو دیوال نه خو د زمکه نه لپاسه زمکه نه لاندې اسمان لپاسه لاندې هر ځای کې الله پاک اني او الشائي الله پاک چې سو واړیا کوي الشائي او المريد وانه یو لیکلي دی الشائي سره تفسیر کړی دی المريد الشائي او مريد وانه دا چې د دې په نس کې نسبت ترادف ده وذا الله پاک لپاره دا پنځه صفات لګوي الحي
القادر العلیم السمیع البصیر الشائع. وې دا شپږ صفاتونه د الله تعالی لپاره ثابت دي. د دې د صفاتو د ثبوت لپاره درې دلایل دي. یو دلایل خدای یو دلیل دار چې ګوره د عالم څومره کائنات دا هر څه چې دي کنه دا په بهترینه طریقه باندې نه موجود دي. په خپل باندې شپه راځي ورځ راځي دغه شان دي د ځمکې اسمانونو دا برابرېدل اسمانونو د ځمکو کې چې څومره فلکیات دي دا ستوري او سپوږمۍ او دا هر څه چې دا کلی په صحیح طریقه باندې چلیږي او دا هر څه کې نو عقل بداهتن دا فیصله کوي چې یو ذات د سشتره چې هغه د ټول کارونه په خپل اراده باندې کوي. یعنی څنګه د دنیا یو معمولی غونډه کې کار دا ګلاس الله پروت دی چې دا ګلاس ما راوغسته او به مې وس کړي نو سو پورې چې ما اراده نه کړي دا لاس به خوا کړی نه لاس به دی ګلاس ور وړی نه امي جوخ نیولې نه دا ګلاس او بیا مې راغستل نه خپل د مې نږدې کړه نه او یو ګټ مې دې کړه نه زه مړې نه شم او یا چا دوه مجوار مال په خپل کې دا اوپر واړه نو به شکنه نه کیږي. نو دغه شان دی دا څومره کائنات چې دا موجود دي بیستنو اسمانونو الله پاک ودرولي دي او دا هر څه په خپل طریقه باندې چلیږي. نو عقل دا تقاضا کوي چې د یو ذات شته چې دا هر څه جننده موجود دی. او دویم دلیل لاره چې کچرته دا صفات د الله پاک د لپاره ثابت نشي نو د دې د ضد پر الله پاک د لپاره ثابت دی. بیا لکه حي درې ژوندې نو د دې هغه صفت متضاد چې نه هغه مرګ او دغه شان دی علیم د دې دغه د جهل د قادر د دې هغه عجز دی. نو کدا صفات الله پاک د لپاره ثابت نه کړي د دې ازداد بل الله پاک د لپاره ثابت دی. بیا او که ازداد الله پاک د لپاره ثابت دی نو دا خو صفات د نقص دي او الله پاک هر قسم د نقص د جنان دا پاک دی. ویږي به باندې نو خامخا صفات په منی. دریم دا دی چې دا دلایل د قران مجید او د حدیث او قران مجید کې الله تعالی دا صفات د ځان لپاره ثابت کړي لکه الحي القيوم فعال لما يريد او ان الله عليم بذات الصدور ان الله على كل شيء قدير ان الله سميع بصير. نو دا ټول په قران کې الله تعالی ځان لپاره ثابت کړي دي. نو لهدا دا صحیح دي. اوس په دې دریم نمبر باندې اعتراض دار چې لکه دا ته قران نه ثابته نو دی کو خدا ور راځي ځکه قران خواږه ته وایي چې لکه ته شریعت دا الله تعالی نازل کړه دا شریعت نازل کړه نو موږ الله تعالی ما الله تعالی په ثبوت باندې خدا دلایل دي کنه چې تل اول الله منه نو دا الله نه منو نو ورستو وته چې الله دې منم دا الله رسول منم او الله تعالی چې کوم کتابونه را لېګل هغه نه منم نو چې تا دا الله تعالی دې منل نه لري نو شریعت نه څنګه ته دلیل نه پېښ کړي. د شریعت نه ډیره دلیلونه پېښ کول د موږ وایي صفات د الله تعالی په دوه قسم دي. بعض د سری چې هغه لکه د شریعت باندې موقوف دي بعض په شریعت باندې موقوف دي. لکه توحید دا په شریعت باندې سره موقوف دی نه دا خو چې په انسان کې یو معمولی غونډه عقلی جو هغه پیدا ویل شي چې یو ذات ته شته چې هغه به دار سم موجوده او هغه یو ذات پکار دی. ځکه چې دوه کسان په یو ځای کې جنندانه کیږي نو چې دوه په یو کور کې دوه مشران نشي کېدل د دوه کائنات بس دوه مشران بشي یا بډیر شي پوه شوي. او کم چې لکه په شریعت باندې ثابت دي نو هغه موږ منو هغې نه موږ دلیل نه پېښ کړی پوه شوي. کم چې په شریعت باندې موقوف دي لکه اسنا رالېږل د رسولانو او پیغمبرانو دا ځای پورې بیا ځو مخکې ته چې ناست نو دا سبق زه ورته کړی دی الحي القادر العليم السميع البصير الشائع المريد. اې دا الله تعالی پر صفات ثابت الحي معنی ژوندې ذات دی القادر معنی قدرت والا العلیم ډیر زیات پوها السمیع ډیر زیات اوریدونکو بهتر سا البصیر لیدونکو ډیر زیات الشائع غوښتونکو المرید اراده کوونکو د الشائع نورز المرید ذکر کړه لري لپاره چې الشائع او المرید د باندې یو شی دی به باندې په منځ کې ترادف دی. درې دلیلونه ما تاسو په دې باندې پېښ کړي. نمبر 1 لأن بدا طلاق لجازمه ځکه عقل بدیهی طور باندې دا یقین لرونکی دی عقل بدیهی طور باندې یقین لرونکی دی بأن محدث العالم ځکه چې محدث د عالم على هذا النمط په دې طریقه باندې على النمط على هذه النمط البديع په دې ناشنا طریقه باندې نمط طریقې د بدیع ناشنا والنظام المحكم او په دې محکم نظام د الله تعالی مضبوط مع ما يشتمل سره دین چې دا مشتمل لري باندې من الافعال المتقنه دي دا افعال چې محکم دي مضبوط دي مستحکم دي والنقوش المستحسنه او هغه نقوش کم چې غوړه کړل شوی دي یعنی کاریګری د الله تعالی لا یکون دانه کیږي
بدون هذه صفات بغیر د صفات نه یعنی پر کائنات کې چې هر څه چې په خپل طریقې سره موجود دي او دا هر څه الله پاک چې په خپل طریقې سره پیدا کړی دي نو دا دې صفاتونه بغیر نه کیږي چې په کوم ذات کې دا صفات نه وي نو هغه دا بده سي هر څه چې خپل برابر نشي برابرونه نمبر 2 على ان ازدادها د دې نه دویم نمبر دا کوي دویم نمبر على ان ازدادها وای کدا صفات تر الله پاک د بار ثابت نه کې نو دې د ازداد به ثابت او ازداد د نقائص او د نقصانونه دي یجب تنزیه الله تعالی عنها چې واجب دی پاکواله د الله پاک د هغه نه یعنی کدا صفات ثابت نه کې نو دې هغه ازداد به ثابت دي لکه حي د دې ضد موت او علیم د دې ضد دا جاهل او قادر د دې ضد عجز دا شنه هر یو څه نو کدا ته نه ثابت دي ازداد به ثابت دي او ازداد لري چې نه نقایص دي او الله تعالی د هر نقص او د عیب نه پاک دي لہذا دا بوله خامخا مني وايضا او دغه رنګي قد ورد الشرع بها وارد شوی د شرع په دې معنی مطلب دا چې شریعت کې آیاتونه راغلي په دې معنی او قران کې آیاتونه راغلي په دې معنی لکه ما تاسو ان الله على كل شيء قدير فعال لما يريد ان الله سميع بصير ان الله عليم بذات الصدور دا ټول په دې معنی راغلي وبعضها وستدین اعتراض جواب کوي اعتراض دا دی چې کستا دا دریم دلیل زنه معلومه ځکه په دې کې دور لازمیږي سبق لازمیږي دور لازمیږي ځکه چې دا مذکوره صفات د قران نه ثابت کړل د قران او د حدیث نه او د شریعت نه ثابت کړي او شریعت په هغه وخت کې ثابته چې کله دا وجود د باری تعالی ومني کړم موږ وجود باری تعالی من دلیل پیش کوو اته به ما ته شریعت پیش کړي لکه پوه شو دې باندې نو وایي چې شریعت د احکامات د په دوه قسم دي صفات د الله بعض هغه چې هغه د غي ثبوت په شرع باندې موقوف دي او بعض چې ثبوت په شرع باندې موقوف نه دي نو موږ چې دا کوم وایي د توحید د دې ثبوت په شرع باندې موقوف نه دي پوه شو نو یو بعضها او بعض دینه مما غني لا يتوقف چې نو دي موقوف ثبوت الشرع ثبوت الشرع پدې کې فيصيح التمسك نو صحیح دلیل نیول بالشرع په شریعت سره فيها پدې کې توحید لکه توحید شو لکه پوه شو مې باندې بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك فخلاف د دین چې الله تعالی موجود دی او دغه شان دي د الله تعالی کلام موجود دی او د فرشتي موجود دي او د فرشتو د فرشتو په سره الله پاک کتابونه را لېږلي او د پیغمبران موجود دي نو دا ټول دې خبرې دي مما يتوقف ثبوت الشرع عليه چې موقوف دي ثبوت الشرع پرې باندې او دا موږ راخړل دي لکه پرې باندې پوه شوي ليس بعارضين ليس بعارضين د دې پورې د الله تعالی چې کوم صفات ذکر شول چې الله تعالی واحد ذات قدیم ذات او دا حی دی قادر دی علیم دی او شاهد مرید دی دا چې دین دا صفات ثبوتیه او د الله پاک لپاره ولته دې نه اخوا د الله پاک لپاره صفات سلبیه بیانې نو په صفات سلبیه کې لاول نه ليس بعارضين چې دا الله تعالی عارض نه الله تعالی عارض نه عارض دې ویلېږي قائم بالغیر دا عارض څه ویلېږي قائم بالغیر دا نو الله تعالی چې نه دا قائم بالغیر نه ځکه کچته ثانیه د عالم عارض شي نو عارض په خپل وجود کې محل ته محتاج وي عارض په خپل وجود کې څه ته محتاج وي او محتاج کېدل دا ممکنه علامه ده نو لہذا ک الله تعالی دا عارض ومنل شي نو بیا بل الله تعالی لپاره ممکن کېدل لازم را شو دا باطل دي لکه پوه شو به باندې دویم دا دی چې د عرض بقا دا ممتنع ده د عرض بقا دا سره لکه موږ پرون سبق کوم دا ویډیو کنه چې عرض د بقا دا قیام المعنى بالمعنى چې دا محل نو د عرض بقا چې دا محل نو که دا عرض ومنل شي نو بقا به محل شي الان کې د الله تعالی بقا ضروري ده د الله تعالی بقا ضروري ده لہذا ثاني عالم دا عرض نشي کېږي لکه پوه شو او کله د عرض لپاره دا بقا تقسیم کړل شي دا ته چیرې ومنل شي تسلیم کړل شي چیرې دا د عارض د چیرې لپاره بقا شته نو عارض هم یو معنا ده او بقا هم یو معنا ده او قیام المعنى بالمعنى چې دا محل ده قیام العارض بالعارض دا سره محل ده لکه پوه شوي او ليس بعارض دا عارض نه یعنی الله تعالی ذات دا عارض نه ولی دو دلیل لري لانه لا يقوم بذاته ذکر عارض دا قائم بذات نوي او کوم چې یعنی په خپل وجود کې غیر بل يفتقر الى محل بلکې دا محتاج یو محل ته يقومه چې قائمي دي لرا فيكون ممکنا نو دا بس شي ممکن وشي او د الله تعالی ذات ممکن نه بلکې سره همیشه نه دی او همیشه وي دویم نمبر ولانه يمتنع بقاء دویم دلیل لري چې ممتنع دي بقاء لري یعنی د عارض بقا چې دا ممتنع ده
والا او کچره د سینې شي یعنی بقا ممتنع نشي لکان البقاء معنى قائما به نو لا بقاء یو معنی لا چې دا بقاء شي په دې سره فيلزم قيام المعنى بالمعنى نو لازم بش قيام د معنا په معنا سره وهو محال او غسري دا معال یعنی قيام المعنى بالمعنى چنده سره معال وس قيام المعنى بالمعنى ول محل له نګوره موږ ویلو کنه قيام العرض دي ته ویل کې عرض دي ته چې یو سیس په خپل تعیز کې د بل سیس د تعیز تابع وي کنه هغه موږ هلته کې د ذات او د عرض تعریف څه کړو چې هغه په خپل تعیز کې د بل چا تابع نه دي ته ذات وي او چې په خپل تعیز کې د بل چا تعیز تابع وي نو دي د عرض وي د ویلو موږ کنه انا کوم وای تورواله سپینواله د عرض ده دغه د سپینواله تورواله چې راځي دا په ذات باندې راځي بغیر د ذات خو نه راځي وایي باندې نو دا وایي او د عرض لپاره د حیز نه ولأن قيام العرض قيام العرض بالشيء معناه ځکه قيام د عرض په شي سره د معنی دا چې ان تعيده تابع لتحيزه چې تحيز ده يعني د ازين والتابع دي د بل څه د زیاده نیولو ته والعرض لا تحيز له بذاته او د عرض پر د خپل ذات په اعتبار سره تحيز نشته چې تحيز نشته د دې په ذریعہ سره د بل څه څنګه دکې حتى يتحيز غيره بتعيينه بتبعيته چې دا دې په ذریعہ سره بل څه د دې تبعیت وجه د حیز نصیب شي هغه پوه شو به معنی اوس دا وجه لا اختلاف په بل اختلاف باندې مبني نه ان شاء الله بیا سبب وي نو ګور نن سبق کې مونږه سوې چې دا الله تعالی لپاره مونږه دا صفات ثابت کړل الحي القادر العليم او د دې صفات د ثبوت لپاره درې دلایل یو دا چې را کائنات د هر څه په خپل طریقې سره په صحیح طریقې سره موجود دي نه دا دلیل لري خبرې دی چې دا هر څه د صفات الله تعالی لپاره ثابت دي کله صفات الله لپاره نه ثابتو نظمګه اسمنون د نظام پر قائم خپل برابر بنو و منګه دا وی کدا صفات الله تعالی لپاره دا نه مې لري ازداد په منی او ازداد لري چې اندانو قسته الله تعالی د نو قص نه پاک دی دریم دا په شریعت کې لري هغه دلایل چې دا راغلي په قران مجید کې لکه دا مثال نه منګو ان الله علی کل شیء قدیر ان الله سميع بصیر نو بری باندې اعتراض دی چې لکه دا پدې کې دور لازمیږي چې لکه ثبوت شرع تا او کو پدې دغه ادا وجود بارداري ثابت کو د ثبوت شرع نه او شرع بزاله منم چې کله وجود بارداري منم نو صفات الله تعالی په دوه قسم دي یو هغه صفات چې ثبوت بشرع باندې موقوف دی یو هغه صفات ثبوت بشرع باندې موقوف نه نو موږ دا هغه نه ثابتو د توحید نه د دې ثبوت بشرع باندې موقوف نه بیا ليس بعرض د دې نه وست الله تعالی صفات سلبیه ثابت دي چې ليس بعرض ولا جسم الله تعالی عرض نه جسم نه او ليس هو ولا غيره هو دا نه غیر دا نه رستو بډې شعر راشي نو ایدل کې عارض الله پاک نه پرې خبره باندې دوه دلیل پیش کړل یو دا چې لکه عارض سرنده قائم به ذات نوي او کچر د الله تعالی ذات عارض منه نو دا خو بل چاته محتاج وي او محتاج کېدل چې دا عجز نه خدا دا ممکن کوو نه خدا او دویم نمبر دا چې عارض الله پاک ذکر لري چې عارض د لپاره بقا ممتنع ده او د الله تعالی رضا لپاره بقا ضروری ده پوښوي هغه ته چې زرا الله تعالی عرض ده او دلیل لپاره بقا چې نه ممتنع نه لري لپاره بقا ضروري ده نو وایو بقا دا یو عرض ده او قیام المعنى بالمعنى برشي او قیام المعنى بالمعنى چې دا محل ده قیام المعنى بالمعنى ځکه محل چې لکه عرض دي ته ویلېږي چې لکه د دې سیس تعیز د دې زیرا نه ول تابع وي د بل سیس د بل څه د تحیز تابع وي او د دې عرض لپاره د خپل ذات په اعتبار سره زیر انیمل نه کله عرض خپل ځای وي نو دی بل چاله ور کړ د خپل ځای نشته نو دی بنو چاله څه ورکی الګه پوښوي وړو شوی